کېنا په سفر د دسی علماء خو د دسی علماء چې غیر مسلم وسره خواته کېناس چې لک مزل وکو پرېل کې لک مخه تلاړل هغه غیر مسلم ورته وي او دسماتي ته زمریل کې ویټي چې هغه او دسماتي ته ورغه وای کتل نو هغه لیټرینګ او ټټای چې د ریل هغه غندوا دا غیر مسلم زر واپس را حسین احمدی مدنی رحمت الله ورته ولی واپس را لې وی واشروم غندو بس د قضای حاجت مناسب نو حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ورته خط کینا حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ورپاسه کاغذونه رواغستل او پر ریل کې د ریل ټټای د غیر مسلم د پارا صفا کوي د حسین احمد د شیخ العرب والعجم بيد تویخه د حسین احمدی مدنی بيد تویخه چې سړی ته د شیخ العرب والعجم لقب ملاویږي او تلس کاله په مدینه منوره کې ژوند تیری عاجزی ته ګور مونږ خو د خدای په یو پن کې ماهر کین الله اکبر دا پلانې دی په پلانی پن کې او پلانې دی پیجن مدا پلانې خدای دې مونږ کې عاجزی او انکساری پیدا دا خلق به پدی راضی ښا دا زما د تکبر نه متاثر کیږي ښا دا زما د پونونو پړاول نه متاثر کیږي دا به زما کردار ته ګوري دی به ما کې د پیغمبر سیرت سیکي دی به ما کې د پیغمبر سنت سیکي دی به ما کې د پیغمبر نقش ګوري الله به متاثر کیږي حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه واشروم صفا چروته غیر مسلم ته وی ورش واشروم صفا دی زتی وسروته لما ته ورشه هغه چې ورغه واشروم صفا او قضای حاجت یو کو واپس را چراغ اوس دیړه کې وای چې دا بسوکینه بس یو کسو جماله واشروم صفا کړ چې ریل سټیشن ته ورسېدو خلق کوزیدو وای کتل نو کته دنیا مخلوق ولاړ دی په سټیشن وای دا ست ولاړ دی وای دا په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم حسین احمدی مدنی را روان دي دا غلیدو ته ولاړ دی چې مونږ دا مخ وینو ښه مونږ به دا لاس وینو دا چهره به وینو چې د مدنی لقب ورته میلاو دی چې مونږ دی وینو چې دی وینو د ملاقات ته خلق ولاړ دی ټرین کې خلق حیران چې دا پکې کم یو دی دا شیخ العرب والعجم اخر کې نوم په حضرت ولګي چې هغه دا دی مسلم چې ولیدو ورپاسې دو ورته وی حضرت تا ټټای نه د صفا کړي تا واشروم نه د صفا کړي تا زما سینه د کوپر نه صفا کړي د حضرت زستا پلاسو ایمان راوړم زبا اله د ټرین نه کوزیګم چې ستا پلاسو ایمان راوړم ښا دسی مشرانو دسی مشرانو هغه به دی ورځو کې جړل ښا وی حاجیان حج لتلی دي اوس په طواف کې اوس ډیر شیتلی دي حاجیان کنه ښا سروان دی وستلی دی الله اکبر سبتلی التبا اوس طواف کې ښا حرم شریف کې بدن نه 120 رحمت راوريږي چې سړې دن نشي ښا 60 رحمت پا اغا کس را وریگی کم کس طواف 40 پا اغا چا وریگی چی سوک منس کی او 20 پا اغا چا وریگی چی صرف د خدای کور تا گوری خوا نا منس کی او نا طواف کی او نا ذکر کی بس ناستے د خدای کور دے او تور غلاب پہ لگے دلے دے اغی باندی دسترگی لگئی او ناستے صرف اینی نو 20 رحمت پہ دا پاسا را وریگی خوا دسی خلی زیونه دی نو چې دغه کور په یو کلی کې نو تباغه ته مکه مکرمه نه وای تباغه ته مکه معظمه نه وای او چې د امام الانبیاء مدفنی تباغه ته مدینه منوره نه وای چې هغه کې امام الانبیاء مدفن دی دا امام الانبیاء کله دی نو موږ ورته سوایو مدینه منوره او مکه مکرمه بچو دا د قران لومبه استاد په مخدز مکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی ان لکل شیء شرفا یتباہون به وان بہاء امتی وشرفها القرآن نبی علیہ السلام فرمائی دا ہر چا دا پار یو سیزی چی خلق پی پخر کی سو کی پا خاندان کی سو کی پا حسن کی سو کی پا مارکیٹونو کی سو کی پا تماکوانو کی بس قسم خلق دینو خوا دومره تماکومی
ولاړ دی ښا سو کوئی دومره مارکیټونه می دي ښا اب سوچ چې فصل ته ګوري چې بیا سره خبرې نه کیږي نبی علیہ السلام فرمای خطا خطا د فخر سیز مال نه دی حسن نه دی مارکیټونه نه دي جیدادونه نه دي وان بهاء امتی وشرفها القرآن زما د امت د فخر او د عزت نخه چې د القرآن هغه قرآن کریم دی زما امتا ساسو د شرافت نخه قرآن کریم دی دم عزت دی دم فخر دی دم اعزاز دی مونږ به فخر په قرآن کو ښا دا زمونږ عزت دی علماء اتفاق دی په مخ د ځمکه په موجوده دور کې هغه کتاب چې رب را لېږلی په هغه ژبه کې چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی په هغې کې محفوظ پروتي هغه په مخ د ځمکه صرف یو کتاب دی چې قرآن کریم دی الحمدلله که ځای مې شاړ دی خیر دی که باران تناسم خیر دی که د سفر د لاندې ناسم خیر دی هغې کتاب تناسم چې کوم رب را لېږلی دی او په هغه ژبه کې را سره محفوظ دی چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی دی بس ماله دا پوره ده ماله دا پوره ده ماله دا پوره ده بچو په شوق قرآن وایي پلارانو بچین په شوق مدرسې ته را لېږئ ښا دې بچو لم قرآن لاس کې ورکئ وایي زه بچیا نن به حافظ شي سبا به عالم شي نبی علیہ السلام فرمای من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه زم طلباء مخفکیږي بعضی طلباوی کورون روان شي جمعې منځ وکي دا بیکونه غستی تیلې غستی کپڑے ول کور سمې کړي غریب کله کور ته ګوري کله پټی ته ګوري کله د مازیګری ته ګوري خفه رواني مدرسې ته زم طالب مخفکیږي موري مخفکیږي پلارا مخفکیږي طالبہ چې و نذیریږي ښا شاته به نذیریږي طالبہ څوک په یونیورسټو ته رواني څوک په کالجونو ته رواني څوک په انګلند ته رواني څوک په یو کې ته رواني څوک په امریکې ته رواني په ایرپورټونو به رواني پین شټ به غوستي او تا یو خواره تیلې راغستې ده او را روان دي مور خفه ده طالب خفه دی من سلک طریقا یطلب فیه علما نبی علیہ السلام فرمای سوک چې روان شو په هغه لار چې په هغې کې دی د علم طلب کوي اولا کې دی ثانیه کې دی اعدادیه کې دی ثالثه کې دی رابعه کې دی خامسه کې دی دوره حدیث کې دی متوسطه کې دی نبی علیہ السلام فرمای سلک الله به طریقا من طرق الجنه دی الله روان کو په یو لار د لارو د جنت نه طالبا د جنت په لار روانې طالبا دا د جنت لار ده دې ته به خفګان نه وایي د جنت په یو لار رب روان کړي طالب لار خطا نه کې ورېخه وان الملائکه لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم طالب مخفکیږي خلق د خلق استقبال کوي چې زمونږ د وزیر اعظم سے استقبال سو کوي قالین ورته خور کی وزیر اعظم سے توي د پیسار سره په رازا نوې قالین ورته خور کړي خوشاله شي وای دا زما استقبال له د پیسار سره په قالین را رواني اے طلباو خلق د خلق استقبال په قالینونو سره کوي او د طلباو استقبال رب العالمین د ملائکو په وزرو سره کوي خطر استاد خپود لاندې وان الملائکه لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم وي خوري کې ورته وزري چې دا طالب جان خوشاله شي چې دې خوشاله شي الله تاسو خوشالي خبچو مطمئن وسئ پلارانو بچیم په سملار روان دي ان شاء الله د حسین احمدی مدنی او د شیخ الهند او د قاسم نانوتوی په لار روان دي ان شاء
انشاءالله دی به سبا دا محراب سنبالی دا مصلب سنبالی او دا پگڑے بے وخلی بابا تب ورته خلی خلی ګوري موري تبه کور کې تقریر اوري موري تبه د طلباء د درس مجمع ویني بلارا د تبه په سونو طلباء ناسي او دی په یو مسند ناسي دی په دې مبارک خله باندې د امام الانبیاء احادیث پڑھاوي ښا بلارا دا به ډیر لوی ذخیره د اخرت موري دا به ډیر لوی سرمایه د اخرت موري د امام شافعی مور را یاد کا چې خاوند مړ شو امام شافعی علم لولېګو کونډې مور اولېګو پلار نشتا یتیم بچي د مکی مکرمه نه مدینی منورې ته روان شو سورلی ورنه بل چا ورکړه پلار روان دي سفر کوي مدینی منورې ته لاړ د امام مالک سیب نه د احادیث در شروع کو هغه ورځ رااله چې امام شافعی رحمت الله علیه رب العالمین امام شافعی جوړ کو او را روان دي او خلق مکه مکرمه کې استقبال ته ولاړ دي تحفی او تحایف دي او خان را روان دي په یو استقبال کې خلق را وتلې دي امور را وتلې ده لر اپلا په یو غټه باندې ناست د خپل بچي انتظار کوي کونډي مور بچي لګلو چې واپس راتو امام شافعی ته جوړ شوی چې مور سره میلاو شو مور خپوا امام شافعی ورته ولی خپای وې دا شاته سره روان دي وې دا خو خلق سودونه کړی دي ملازی کړی دي تحفی دي تحایف دي وې بچیا دي خفا کړم دي خفا کړی یم وې سو کما وې دا ټول خیراتی کو بیا راځي چې دواړه ذکر ته هغه ټول خیرات کړو او د مور سره امام شافعی کور ترانه نه وته ها بایزیدی بوستامی کونډي مور لګلو قطب الدین بختیار کاکی چې مور لګو 14 سپاری پکور کې د مور پغې کې د مور نه یادې کړې وي ښا 14 سپاری ورته په یادو یادې وي ښا مندو تکړه شي د بچی مو شړای ښا او لګي پلارانو لګي ولای ز بچیا وایا ز بس کجون وو عالم بدلی دل غواړم کجون وو بچیا نو حافظ بچي بدلی دل غواړم او ان شاء الله دا بم د اخرت ګټي د پزول مګنای ښا د دې بچو غور کوي د دې بچو د زئی غور کوي د استاد قدر کوي د دې بچو د استاد پیزار ګرځوا د هغه استاد دی چې د استاد بچی ته سینه په سینه د خپل سینې قران استاد د بچی سینې ته منتقل کی د کوم استاد دی استاد د بچی سینې ته د هغه د سینې نه قران را روان دی د دې استاد پیزار ګرځوا د پیزار خپلوا د استاد بچی ته سینه په سینه قران نقل کوي ښا دا هغه استاد دی د دې بچو خیال ساتي غوري کوي د اساتذو خیال ساتي او ان شاء الله دا بچي بدی بچي ښا لارا د طالب جان بدی پکاريږي ښا د مولا جان بدی پکاريږي ښا په پردي کلی کې به امامتي کوم او د وظیفو روټي بخورم خو لارا ته به را سره شریک خوري ان شاء الله مورې ته به را سره شریک خوري چې مې کوم ډوډۍ خوړه ته به را سره خوري ته به ډومبه خوري او زه به رست خورم ما اولیدل ما قوم ته مثال پیش کو خلق اولیدل ما دسی جنازه اولیدل د مور چې مور خخش ولا خبر بر سر ته یو به حافظ بچي ولاړ دی خپو ته بل حافظ بچي ولاړ دی بر بچي وي الف لام میم ذالک الکتاب کتب بچي وي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون یو د سوره بقره اول وای بل د سوره بقره اخر وای بیا دواړه بچي رب تعالی سوچتي یو طرف ته یو بچي دی بل طرف ته بل دی او منس کې د مور قبر دی دو حفاظ لا سوچتي او رب ته د خپل مور د مغفرت سفارش کوي د سفارش په الله نه قبل ما دي سي بچي ولیدل او تاسو د عموم
غمم ولیدل دا ما نه چې لری کې غمم ولیدل دا ما پس چې خبرې کې غمم ولیدل دا زما تصویر چې په خر پوری تړي غمم ولیدل دا زما تصویر چې په سپي پوری تړي دا غمم ولیدل او به وی نه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی وای کم سړی چې د علماو ګستاخی د علماو سپکاوی کوي علی الاعلان ووري د چا د فیسبوک د پانینا چې د عالم تصویر شیر کیږي او په سپی پورې ور سر تړلې دي او په خر پورې تړلې دي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وای دا سړی چې په قبر کې کیدی لومبه عمل د سره دا کیږي چې ملائک ول مخ د قبلی نه واړي مخ واړه تا د قبلی خوندان روغ نو پریخي تا څنګه قبله ته مخ کړي او وی ویني حضرت بوي ز ژوندې اما کې یقینم نکېږي راځي چې د یو ګوستاخ قبر درته وس پړم چې وای خیم درته چې د قبر کې به مخ د قبله نه اړي او یاد ساتي دا چې کم ځوانان کوي او چا کړی دي دا د ځان سره ولي کی ښا تا چې د عالم سر په سپي پورې تړلې تا چې د عالم سر په خر پورې تړلې تا دې پګړې ته نه کاته تا دې پګړې ته نه کاته تا دې خاطر نه کو زما په سر دا پګړې نه وا زما سر چې تړي په خر پورې وای تړ خول ته دا پګړې لرکا او دا ګیره لرکا بیا می سر و تړ په خر پورې خدا چې د دې پګړې سره سر تړلې دي دا زما پګړې نه وا دا د امام الانبیاء پګړې وخا قیامت کې به ویني یو طرف ته تو ولاړې او بل طرف ته ټول انبیاء او علما ولاړي استا خلاف په مقدمه درج کو ان شاء الله یو ورځ را روانه ده ان شاء الله دود پانی دا بچي چې د چا په کور کې د کورې وباسه دی بچي سره روټي مخورا و استاد ایډینا استاد فیسبوک نه دي تصویر شیر شوی ما سره به یو ځای ډوډۍ نه خوري ما سره به په یو کور کې نه وسی زه د علماو ګوستاخ په کور کې نه پریدم د انبیاو ګوستاخ په کور کې نه پریدم او ما توای مولوی صاحب دا خو ما د پلانی عالم کړی دا مې د پلانی عالم کړی دا زواما د نوح علی السلام قوم تکذیب د نوح علی السلام کړو کو د ټولو یې کړو د نوح علی السلام نه کړو د نوح علی السلام قوم خو صرف نوح علی السلام لیدلو دا غ تکذیب کړو او قران وی کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړو قوم د نوح علی السلام المرسلین د تمام انبیاء نغی خو نور انبیاء لیدلی نو د یو پیغمبر تکذیب من حیث الپیغمبر دا د ټولو انبیاء تکذیب دی ښا د یو عالم توهین دا چې چم کړي دي اولی زما کړي دي بی د کړي دي دای په لکونو علماء تذلیل کړي دي ګستاخی کړي دا او ان شاء الله میدان محشر را روان دي سترګي به دی وغړيږي چې میدان محشري او یو आवाज د عرش نوشي چې یا معشر العلماء اے د علماء جماعته اے د علماء ټول 11 نږدې شي دا आवाज به د عرش نکی ستاب سل برابر طالب سل درشي چې دا आवाज د عرش نوشي چې یا معشر العلماء اے د علماء جماعت را نږدې شي علماء به عرش ته نږدې شي رب العالمین به علماء علم می دې د پاره نو درکړي چې تاسو جهنم ته ورزوما زئی ټول می به حساب بخلیه ښا التب فیصله کو ان شاء الله دا فیصله په میدان محشر کو نن تا میدان کولاو دې ورکو تصویر کوا چې سکه غمه وکړه تصویر سره چې سکه وکا کولاو له هر صدر ته اجازه ته خو ان شاء الله چې په میدان محشر کې با یو طرف ته علماء او انبیاء ولاړي بل طرف ته تو ولاړي ان شاء الله دا فیصله په میدان محشر کې کو بچیم د دین منکه دا
کو د چا بچو کړي کور کې بچی کې نه وای رابطې وکي دا دي رشتہ دار نه کړي دا چرته ستا په کور کې دی ډیر نه تا سره په یو درسخوان ناس نه عذاب بدر باندې راشي بچیم پوه کوي ځوانانو د علماو د توحید نجبي او لاسونه راون غاړي او دا لیدلې کتلې خبره ده غوښې د علماو زخرداري دي د عالم بد بیا برداشت نه کوي ګوره څه تذلیل به درته رارسېږي دنیا کې بیا به خفی د علماو نه منګولې راون غاړی او د علماو د زړه د ویښه قدر کوئ که د بچو استازو مې هغه خو په سر وګرځوئ د ټولو علماو د دې پګړو د دې علماو د علم خاطر کوئ دې ته درانه ګورئ حدیث مبارک دی و اجتمع العالم والعابد على باب الجنه جنت په دروازه به یو عالم راشي یو بغیر عالم راشي الله بغیر عالم ته وایي زه جنت ته عالم ته به وایي قف ودرېږه عالم به ودرېږي غیر عالم به لاړ شي عالم به وایي ربه زه ولاړ یم غیر عالم لاړ دته خو فضیلت ما بیان کړو رب العالمین به ورته وایي عالمه تا یوازې جنت ته نه لیږم دې مې یوازې ولېږو او تا زه یوازې جنت ته نه لیږم رب العالمین به ورته وایي تا سره زه خلق لیږم ربه څومره خلق را سره لیږي په یو روایت کې حد شته خو په دې کې به الله بونډري لري کې عالم ته به وایي فاشفع لكل من احببت اے عالمه چې څومره دې خوښي هغه ټول جنت ته بوځه ځان سره دا علما دي چې الله به ورته د سفارش اختیار ورکوي د علماو منګولې کلکې ونیسئ دا لمنې ونیسئ دا پیزاري ونیسئ او انشاءالله دا علما به ستاسو سفارش کوي موږ ستاسو خیر خوا یو موږ ستاسو بدخوا نه یو نه درته کنزل کوو نم کړي دي نه به په فیسبوک سپکاوي وکړو نم کړی دی موږ شان سره دا نه ښایي تاسو مه کوئ توبه وباسئ د زړه د ویښه چا کوم د علماو په زړه کې د علماو اراده تلي د توحید کلکه توبه رب توباسئ کلکه وایي ربه ما به د عالم لمن نیولې ربه زه به د علماو په صف کې ولاړ یم ربه زه به د دوی د سوري د لاندې ودرېږم ربه زه به د علماو نه شاته ولاړ یم ربه د علماو سره د زړه د ویښه کلکه مینه کوئ الله به م بیړی پار کی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره کریم الله دا مدرسه قبول کړي الله یو طالب قبول کړي الله یو معاون قبول کړي الله معلمین مدرسین قبول کړي الله محتممین قبول کړي الله بانیان قبول کړي خدای د دې د خدمت د چلولو توفیق ولا ورکړي مدرسه چلول ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار زه خپل د اهتمام په مسند ما ته د محتمم پته لګي ډیر ګران کار دی او خیر دی تاسو کوي خبرې ښه وي گاډي پکې واغستو سو کوي بنگلې پکې جوړ کړ الله اکبر عالم او پردې مال استغفر الله بیا د قوم مال چرې نه ان شاء الله چې کلم د جنازې اعلان وورېدو نبي براشي تاسو کې وای هغه د مدرسې په پیسو چې هغه بنگلې جوړ کړي و کم زیوي هغاړي کم زیو خلق به په مدرسو ګرځي چې یو مدرسه دا یو دا ته وو چې نه هغه بنگلا او چې بنگلا نه و خو مدرسه و نه د چې بنگلا جوړ کړي و په اخر کې به یو کچا بادي لبوزي چې دا راغی مولانا سے بنگلا و او مولانا سے وفات کم زیو بس طالب ته سبق وي په مدرسه کې وفات شوی خو به کم زی خپل مقبره نشته بس کو چا په مقبره کې پرې خود نو دفن به کو مونږ پړ کې اس ارمان نشته صرف تاسو ته حافظان او علما بچي ودرولې نه د کورونو لالچ لرو نه د گاډو لالچ لرو مونږ وایو چې صرف د مدرسې مخې ته دومره ځي چې باغې کې قبر راځي قدرې بس د یو قبر ځای غواړو صرف چې دا قبر او مدرسې ته نږدې د مدرسې خواته مسوک د پن کې چې دا طلبه دي سي راوځي چې ولا په دعا راتک چې سحر مازیګر را باندې تیریږي چې خدایا دم دی ادارې لډېرې منډې ترډې والي او دا عزت خلقو ته په میدان یخو خلقو د عزت سوداګر
دعاګانې کړې وي خدایا د دغه خدمت قبول کړي رب د علماو د خدمتونه قبول کړي خدایا مونږ علما مخلوق ته محتاج کړي رب مونږ د خپل در محتاج کړي رب دا مدرسه قبول کړي الله مجلس کې څومره بیماران روح صحت ولا ورکړي الله قرضداري د قرض نه اخلاص څومره وفات ته الله مغفرت کامله نصیب د چا والدین بیماران دي رب روغ جوړې کې رب روغ صحت ولا ورکړي دا د دعا چینه ده دا د دعاګانو چینی دی رب دراز عمر ورلا ورکړي رب والدین له دراز عمر ورکړي د چا غ وفات مغفرت کامله نصیب رب د چا پړ چې څه شرعي حاجتونه دي رب ته په پوهه رب تعلیم بذات الصدور رب هغه پټ حاجتونه ول پټ پوره کړه رب مونږ ټول معاف کړي رب زمونږ د ټولو حاضری قبول کړي رب دا ویلم د خپل رضا سره وګرځ مونږ نه پتا سو تقریر پیټ کو نه پتا سوړ یخو دا منبر د تقریر د پیټ کولو منبر نه دی دا منبر د نه د یخولو منبر نه دی دا د حسنین د بابا منبر دی دا د مینې او د محبت او د الفت منبر دی خدایا دا ټول خلق په علماء مین کې خدا د علماء خدام کې رب په مونږ مین دی رب قیامت کې حشر د علماء سره رب مونږ نه مخ کې جنت ته بوزه رب زمونږ رونه دي ځوانان دي خدایا د نیک عمل توفیق ولا ورکړي ځواني په دین باندې زړې رب کاروبارونو کې مشکلاتي پراخه کاروبارونه ولا ورکړي خدایا به اولاد ولا ورکړي خدایا اولاد شته نیکان صالحان تابعدار کې خدایا روح صحتونه ولا ورکړي خدایا دې لپو کې خیر او برکت ورواچ الله د هر قسم شرورونه آفتونو نم حفاظت نصیب کی د مولانا سے والدین بیمار دی الله دی ول روح صحت ورکی ضروري بچی نشته رب نیک عمل صالح اولاد مشرور دی بچی نشته الله نیک عمل صالح نارینا زنانه اولاد ولا ورکی خدای نیک عمل اولاد ولا ورکی خدای ټول لدا میوه ورکی خدای والدین سترګې په اولاد یخی کی رب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم آمین آمین برحمتک یا